أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدقت يا رب العالمين. هدی آیات کې اوس الله رب العزت هم دا غزوه تبوک بحث شروع دی او پرون باقي د تپوس هغه خبره وشوه. نن باقي دا خبره د الله رب العزت فرمایي چې انما یستأذنک الذین، یقینا هغه خبره دا ده چې ستانه تپوس کوي اجازت غواړي هغه کسان چې دی ایمان نه ساتي، ایمان نه راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. ورتابت قلوبهم، زړونه د دوی په شک کې دي، په شک کې دي زړونه د دوی. فهم فی ریبهم، بس دی په خپل شک کې یترددون یتخیرون، حیران دي، په خپل شک کې هم حیران دي. دوی چې یاره لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه یو خوا دي نه بل خوا دي، نه یو خوا دي نه بل خوا دي. دوی چې بای قبول کو د اسلام کو قبول نه کو، کم خوا شو کم خوا نه شو، د دې وجې دي ګډوډ دي. الله رب العزت دوی په خپل شک کې دي ګډوډ. د دې وجې په دې فرقو کې یو فرقه تېره شوې ده، په دې فرقو کې یو فرقه تېره شوې ده، نو چې هغې به خبره وکړه، مثال به طور هغې به ووایي چې دا زما لاس دی، وي دا زما لاس دی، دا به د شک په انداز وي دا لاس زما دی. نو بیا به ویه وی یاره چې دا خبره ما ټیک وکړه که نه، چې دا خبره زما ټیک ده که نه، یعنې په دې کې به شک و چې دا لاس زما دی او که نه. بیا به په دې خبره کې هم شک و چې دا خبره زما وکړه نو دا زما و که زما نه وه، او دا خبره ټیک و که ټیک نه ده داسې، نو په شک کې به هم شک کوه. نو دا داسې د خر زامنو چې دي په شک کې هم شک دي. اختو یترددون یتخیرون، دی وی چې بای څه حیران او سرګردان. نو الله رب العزت وایي ستانه دا خلک اجازت طلب کوي چې څوک ایمان والا دي هغه ستانه اجازت نه غواړي. انما یقینا هغه خبره دا ده یستأذنک الذین، اجازت طلب کوي ستانه هغه کسان لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي بالله په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. ورتابت قلوبهم، په شک کې دي زړونه د دوی. فهم فی ریبهم، بس دوی په دې خپل شک کې یترددون، سرګردانه دي، حیرانه دي. ولو ارادوا الخروج، او که چېرته دوی اراده لرله د وتو، لأعدوا له، لأعدوا نو تیاری به کړې وي له د دغه وتو دپاره عدتن د سامان، یا لأعدوا له تیاری به کړې وي د دغې وتو دپاره عدتن په تیاری کولو سره. ولکن لیکن کرہ الله، بدګڼلي الله رب العزت انبعاثهم وتل د دوی، ناپسند دي ناخوښه دي الله رب العزت ته وتل د دوی. فثبتهم، بس ثابت یې کړو دي، بس ثابت یې کړو دي، پاتې کړل دي په کوم ځای کې، بس ثابت یې کړو دي لره. وقیل وویل شو دي ته اقعدوا کینې مع القاعدین، سره د ناستو. خبره دا وه الله رب العزت وایي که چېرته د دې دا اراده وي چې موږ دې د تبوک د جنګ له لاړ شو، موږ دې د تبوک د جنګ له لاړ شو، نو بیا به څه وي، دی به هم وتې تیارې به یې کړې وې د جنګ دپاره، خو دې تیارې هم نه دی کړې او د جنګ له هېڅ قسمه تیارې یې ولله نه دی کړې. الله رب العزت وایي سامان یې نه دی تیار کړی، تیارې یې ولله نه دی کړې. نو د دې ته اراده نه وه، نو چې د دې اراده نه وه الله رب العزت د دې په زړه باندې پوهه
علیم بذات الصدور. نو الله رب العزت وی ولکن کرہ الله بعاصم. الله وی چې الله دا غوښتو، الله ته دا ناخوښه وه چې دوی په دې جنګ کې شرکت وکړي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کومه تنبیه مې راوشوه، دا خو د دې لپاره چې دوی معلوم شي نو د الله دا خوښه وه چې دوی لاړ نه شي، چې دوی پاتې شي. فثبتهم، بس درانه یې کړه دوی لره، پاتې یې کړه دوی لره او ثابت یې کړه دوی لره او وویل شو دوی ته چې کینئ د هغه چا سره څوک چې ناست، یعنې د زنانو سره کینئ، هغه کسانو سره کینئ چې نابینا دي، هغوی د جهاد نه مستثنا دي، نو هغه کسانو سره کینئ. بیا الله وایي لو خرجو که چرته دی وتلی، الله وایي چې ولې ما دا غوښتان چې دي تا سر نه وتې، اوس درته هغه وجه وایي چې د دې وجې ما وي چې دي نه وي وتې، هغه وجه دا ده لو خرجو که چرته دی وتلی وي فیکم په تاسو کې ما زادوکم نو نه به یې زیات کړي تاسو لره الا خبالا مگر فساد ولا اودعو او تیز به دوړو کړی وي، تیز به چلولی وي خلالکم پمیند ستاسو کی یبغونکم الفتنه نو لټوله به په تاسو کې فتنه یوا یبغونکم الفتنه لټو به ستاسو دپاره فتنه. او دوا دا د ایدوا اصل کې ویلی شي په جلدې سره اسونه دوړاول، په جلدې سره اسونه زغلول یا اوښ زغلول، دې ته ایدوا ویلی شي. نو الله وایي ولاودعو خلالکم او په تیزۍ سره به اسونه ستاسو په منځ کې د شر هغه زغلولو، مطلب دا تاسو کې به شر او فساد جوړ کړي الله رب العزت. او نو معنی دا شوه دلته ولاودعو خلالکم او په تیزۍ سره به یې خرابي راوستې وه په تاسو، په تیزۍ سره به یې خرابي کړې وه په تاسو کې. نو ایدوا ویلی شي په تیزۍ سره یو کار، یا عرب وایي د دې نه هغوی دا اصطلاح ملې هغوی وایي چې یوه خبره په بل ځای کې د یو خبرې یو ځای تی استعمال کې په بل ځای، د یو ځای نه رالی بل ځای لګې، د بل ځای رالی په بل ځای لګې، نو دې ته هغوی وایي ایدوا. یا د تش غیبت دپاره او چغلې دپاره مغوی دا خبره ایدوا دا استعمالوي. د دې وجې دا جاهلیت مشهور شاعر و امرؤ القیس هغه وایي ارانا مودعین لامر غیب ونسحر بالطعام وبالشراب. هغه وایي ارانا مودعین لامر غیب ونسحر بالطعام وبالشراب. هغه وایي ارانا مودعین لامر غیب، وایي موږ وینو، ارانا موږ وینو مودعین په تیزۍ سره روان یو لامر غیب د یو ناشنا عالم طرف ته، د ناشنا ځای طرف ته، د ناشنا پروګرام طرف ته، داسې ځای ته روان یو. ونسحر بالطعام وبالشراب او موږ لره دوکه کولی شي، موږ په سحر کې اخته شوي یو، په څه سره؟ په شرابو سره او په طعام سره. نو یو داسې عالم طرف ته روان یو چې دا راته پته نشته، دا جاهلیت والا شاعر وایي دا راته پته نشته، جاهلیت والا شاعر چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې تېر شوي وایي دا راته پته نشته چې څه به راسره کېږي، خو دوکه کېږو په څه سره؟ روټۍ را باندې خوړلی شي، رزق راکولی شي، هر څه راکولی شي او موږ د یو عالم طرف ته روان یو، ښه په تیزۍ روان یو، خو نور راته معلومات نشته چې هلته به زما څه سیسټم. نو الله رب العزت وایي چې وجه یې دا ده که چېرته دوی وتلي وي د تاسو سره، نو دوی به په تاسو کې د فساد والا اسونه دا په تیزۍ باندې زغلولي وي، تاسو کې به فساد جوړ کړی. د دې وجې دا څومره دا خماسه کې دي اشعار دي، نو هغې کې یو شاعر اخره کې وایي یو قصیدې ویلې ده، نو په هغې کې اخره کې وایي وی د پلانکي سره همداسې جنګ وکړو، دا مو وکړو، دا مو وکړو، نو اخره کې وایي د ځینو خلکو سره چې غلې پاتې شي، د ځینو خلکو سره چې ښه سړیتوب کې، نو دا تا له لوی نقصان درکوي، وایي د هغه نه لوی شریر جوړوي، د هغه نه نور هم لوی خراب جوړوي او تا له لوی نقصان درکوي. نو د دې وجې زموږ
مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغه نه په تېرو جمعو کې لږه نرمي وشوه، په خپل موقف کې ته لږه نرمي وشوه. چې نرمي وشوه نو بیا د خدای جذباتیان لري. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، نو ورپسې شو دا نیکان، ورپسې شو دا ګرم چې وره مفتی اعظم دله راټینګ نو چې راټینګ یې کړو نو هغه غریب دوه درې ورځې پس خپل موقف واپس واخیسته. وایي دا زمانه خطا شوې وه او وضاحت یې وکړه د خپل موقف، بیا د اهل سنت والجماعت عقیده وویل. نو د هغې د نرمۍ جواب هغه ته په سختۍ سره میلو شو. د دې وجې شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي وی سعدی شیرازی پنده مد کمزاد را کمزاد اگر عاقل شود گردن زند استاد را. وی سعدیا کمزاد ته نصیحت مکوا، هغه داسې پوړې ته مرسوه که هغه چېرته د سړي زوی شي نو ړومبنۍ شروع په خپل استاذ پرې دله بسټ ماتوي. نو چې هغه په خپل موقف کې لږه نرمي وکړه نو د نرمۍ جواب ورته په دې میلو شو چې د کراچۍ په روډ باندې کل عام سیدنا ابوبکر باندې لعنت ویلی شو. د هغې نرمۍ بدله ورته په دې میلو شوه چې د زناورو د باړ مخې ته په سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه لعنت ویلی شو کل عام په روډ باندې. دا هغه ته د نرمۍ صله میلو شو. د دې وجې الله رب العزت وایي چې که دی تاسو سره وتوي، که دی تا ځان سره په دې څادر کې رادن نه کړه ته ورسره نرمي کې نو دا د لستوڼي مار دی، بیا به درله ټک درکوي. بلکې اوس مې کته څلور کسه چې دی نو غالبا چې کوم دی ګجرانواله وه کسه وه دا وړېدو کلیامې ورته کلمه وویل. نو چې ته ځان مسلمان ګڼې نو بیا ستا د سني او د شیعه د کلمې څه فرق شو؟ بیا خو دواړه یو کلمه ده، ته خو ځان مسلمان ګڼې چې دا کلمه ورته تا جدا کړه او تا ورته دوباره کلمه وویل. مونږ چې درته وایو چې نوجوانانو خپل دین زده کړي، ینګ یاره عمر به د 20 سال یا د 25 ترمن دی، دې نه به زیات وي. څلور کسې وه، الله دې مات. او بیا ته وګوره د هغې تر اوس مې وره د سیدنا ابوبکر نه راغشتي وه صحاح سته. اوس لاندې کیسه ختمه شوه، اوس اعتراضات او جګړه په صحاح سته شروع ده. په پلانکي ځای کې د خدای توهین شوي، په بخاري شریف او په ترمذي شریف کې او په مسلم شریف کې. نو د دې وجې خپل اسلام زده که، د دین په یوه شعبه کې ځان وردنه که، هره کې ځان وردنه کې، خو ځان ټچ وساته. که دین سره ځان نه ټچ کې، دین سره ځان نه ټچ کې نو خدای پاک ورې د چا محتاجه نه دی. دین د چا محتاجه نه دی. تبلیغي جماعت کې وردن نشه، چېرته سم پیر ځان له وګوره د سړي زوی چې سمي، او چېرته چې دی نو د جهاد شعبه ځان له وګوره، چېرته درس و تدریس کې وردن نشه، بل چېرته دې سره مینه محبت د یوې شعبې سره ساته. او که دننه نه شوې ځان دې ور ټچ نه کړه نو بیا به دغه علي په سر یې ښکل که ما یې ښکلی کړې کلمه م پرې الله دې معصوم شي. یبغونکم الفتنه نو دی لټوي ستاسو دپاره فتنه وفیکم او څه وایي پکې وایي علامه صاحب یې خدای وایي تاسو چې موږ ته وایي چې په پنجاب کې د حکومت دا بیل ومنئ نو بیا خو به راسره تاسو هم د ابراهیم علیه السلام پلار ړومبي مسلمان ومنئ موږ سره وي ځکه چې موږ ورته مسلمان وایو. ابو طالب راسره مسلکه بخاري شریف کې حدیث دی. وفیکم او پتاسو کی سماعون لهم اوریدون کی د خبرو دی د دې دپاره د دې کافرانو دپاره خبرې اوري. نو بعضې وخت خو بعضې کمزورې داسې مسلمانانو چې ساده و په دې پروګرام د دې نه پوهېدل نو هغوی به هم د دې خبرې واورېدې نو هغوی به د دې نه به متاثره شو چې دې جوړ دا خبره ټیک کوي. لکه هغه وروسته به یو خبره راشي په 18مه پاره کې د عایشې رضی الله تعالی عنها متعلق. یا وفیکم سماعون لهم مضبوطه خبره داره چې په دې کې ستاسو په تاسو کې د دې دپاره جاسوسان دي. هغوی ته خبره رسوي چې نن یې خو دا ووي نن یې دا ووي. وفیکم او په تاسو کې سماعون لهم جاسوسان دي د دوی دپاره. والله یقینا الله رب العزت علیم علم والا دی، علیم علم والا دی بالظالمین په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنه یقینا دی لټولې و فتنې لرا من قبل مخکې د دوی نه
مخکې د دې نه وقلبو او جوړ کړي لکه ستا دپاره الامور تدبیرونه او ستا خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط تدبیرونه جوړ کړي ستا خلاف مکر او فریب جوړ کړي رسول الله صلی الله مختلف جوړ کړي دا هغه د اسلام چې کله شروع شي د هغې نه راواله خو چې تبوک لم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپسې کې بیا راته نو دوه کافرانو یو څو منافقین هم پکې تللي دوه کافرانو ورته صلاح کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه چونکې ځینې ځایونو کې لاره ډېره خطرناکه وه او دا خچرې به پې تلې صحابي به پې تله او دا خچرې چې دي دا چې ګرځي په کوم ځای په دوی غرونو باندې چې کوم کسان تلي نو دا ډېر په قدم چې دی هغه ځای کې عام بنده چې د شړې نه هغه پکې اکه شان نشي دی څنګه چې پکې دي دې ته الله دومره شعور ورکړي چې دې د قدم ځای پېژني هر څه پېژني د پاسه پې بوج پروت دي او په هغې باندې به ځي نو انسان ته پته لګي موږ هم پې یو پیره سفر کړی دی چېرته نو بیا چې کله داسې وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په درازګوشت مبارک را روانو ما درته وایي چې د کومو الفاظو نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانب ته کېږي هغې کې به م احتیاط کوئ چې کوم معاشره کې کوم شي سپک ګڼلی شي هغه شي به ورله ډارک په ډارکه بیا ته نه د هغې نسبت به ورته نه کړي نو په کومه سورلۍ مبارکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو نو د دوه کافرانو ورته صلاح وکړه یو ورته وی چې هلکه په پلانکي ځای کې د کنډو کې چې راتاویږو دې ځای د کندې سره چې راتاویږو نو که خیال هم کړي دې غرونو کې چې کله تاویږو نو کوم ځای چې اکثر داسې د لاره تنګېږي وغیره نو لاندې ورپسې بیا سمه جوره وي نو وایي دغه ځای به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلۍ مبارکې له دیکه ورکو بس لاندې به لاړ شي کیسه به ختمه شي شهید به شي دغه صلاح یې کړې وه شپه وه رفتار شروع صحابه روانو په دغه سر کې لومبنی صحابي چې کومونو دی هلته کوم دوه کسه چې یو پټ ناست و یو په دې کې روانو هغه په دې لوبه باندې پوه شي شکي شي په دغه پروګرام باندې نو نور خو اوږد لښکر خو د هغه ځای نه اوازونه شروع کړو چغې سورې یې ووالې نو چې چغې سورې ووالې ټوله قافله ودرېده نو هغه ړومبنې هغه لاندې ډارې کندې طرف ته تو شو هغې طرف ته یې لار خپله کړه او په کنده راتاو شو د کندې هغه لار اوږده وه په هغې باندې روخته نو یو منصوبې دغه هم جوړه کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و داسې مخکې هم دي بلا منصوبې جوړې کړې او یو معنی داسې هم راځي چې الله رب العزت فرمایي وقلبو لک الامور مفهومي معنی ده چې تا ته دي یوه خبره جوړه کړي د هغې نه چې دي کوم کار کوي د هغې نه بدله تا ته خپله خبره در وړاندې کړي نو چې نن به بیا نو دا د منافقانو کار دی منافق به په شا درله خپې وي په مخامخ به درته بله وي په شا به د کافر سره ملوي د هغه د ګرجو اجازت به په خپلو دارالخلافه کې ورکوي خو د مسلمان د عبادتخانې اجازت به پکې نه وي دا او په خپل مذهبي او د سیاسي او د ملک نشان چې دی هغه به د شیطان او د یهودیانو نه ښیي خو د مسلمانانو سربیټه صحیح او بیا مسلمانان هم خدای آباد ساتي چې هغې کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د حرم د جزیره عرب نه چې دي کافران وباسئ یهود او نصواره وباسئ دی یې راولي وي دا زموږ حفاظت دی پیغمبر یې وایي که تی پیغمبر منې نو هغه خو وایي چې وی باسئ د جزیره عرب نه یهودیان وباسئ او هغه وایي چې بت پرستي به دلته نه کېږي دی والله دغلته عبادتخانې د هغې جوړې کړي وایي راځه سرکاري سطح باندې کوه دا د مسلمانانو حل دی یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بیا موږ به څنګه جاړه کړو بیا موږ وایو د الله رحم را باندې نه ورېږي موږ رحم ته ځان جوړ کړی دی دا خو زموږ طرف ته لا دومره پتیزې نه دي دا ګڼې علاقې ته وګوره یو کور به یو سي نو بل به بل سي یو به یو سي بل به بل سي الله دې معافي وکړي بل اسلام چې دی دا مضبوط راټینګول پکار دي پیژندل پکار دي اسلام او نه اسلام موږ له اوسه پورې د مانځه فرایض نه راځي مستحبات نه راځي واجبات نه راځي ځکه
چې د دین په شعبه کې هم موږ قدم نه اخلو، د دین په شعبه کې موږ نه وردن نه کیږو او د دین نه خلکو لوبې جوړې کړي. تاسو په خدای کې موږ تلو کله چې اجتماع له تلو نو بیا تلو د چوبرجي مقبرې ته هغې سمیر صاحب ته اجتماع کوي دي ټول تقریرونه وایي، موږ ټول نه وایو، موږ داسې لږ لږ وایو، موږ به کې بزرګانو پسې ګرځو او دا پاخه تقریر وایي دي ټول تقریرونه وایي، موږ به کې ګرځو داسې بزرګانو ته ځو. مفتي حسن صاحب ته تلو، بیا جامع اشرفي ته تلو، مولانا زهیر صاحب چې په ژوند باندې ته ووینو نو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې خلک چې ته هغې ته ووینې وګورې تا ته الله را یاد شي نو پوه شه چې دا خلک چې دی د الله. بیا چوبرجي مقبرې ته لاړو، مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله او مولانا عبید الله انور صاحب او مولانا روحاني البازي رحمه الله، موسیحان روحاني صاحب او داسې نور لوی لوی بیا چې خوا ورته شي غازي المدین شهید رحمه الله دی. نو هلته چې لاړو بیا خو زه هر یو په مزار هم نه دوکه کېږم، هر یو مزار ته هم دوا نه کوم د خیره. یو غټ مزار به چا روان و، ډېر لوی سیسټم روان د غازي المدین باندې هم خلکو بله کاروبار شروع کړی. خو دا نور چې دی احمد علي لاهوري صاحب چې د هغه د قبر نه دومره خوشبویي تله چې د لاهور د چې کومه د ریلګاډي پاټلۍ ده تر هغې پورې به خلکو خوشبویي محسوسوله. مفتي حسن صاحب وایي چې زه خپله د هغه قبر له لاړم، ما وایي چې زه ترې خوره راوالم. نو ما وایي چې یاره د صاحب د قبر اجازت شته او که نشته. نو د شپې مې بیا خوب ولید، ما ته وایي چې او تا ته اجازت شته راوړه. خیر نور داسې بلا کیسې خو د هغې قبر کچه دی نه پې مزار شته، هېڅ هم پې نشته، بس په یو ځای کې واړه یو څو قبره دي او ټول د وخت لوی لوی علامهګان. موسیحان روحاني صاحب باره کې به د عربو علما وي چې موږ له د حرم شریف امام به وي چې ما له د دنیا د هر ګوټ نه عالمان راځي، خو ما له د موسیحان صاحب په شان عالم رانغی. دا عالم و دغلته ما سر کتاب پروت دی په سیارو په دې نظام باندې لیکلی دی. ساینسدانانو له به چیلنجونه ورکول، استاد دا پلانکې کیسه غلطه ده، استاد دا پلانکې غلطه. لوی کس نور هم بلا خبرې دی خو وخت دومره نه دی. یوه خبره درته دا خلکو چې دي د دې په ذهن کې دا یې وای ملک خدا وای پای گدا لنگ نیست و ملک خدا تنگ نیست. خلک وایي چې نیک هغه دی چې بس کپړې یې شلېدلي، بزرګ هغه دی چې کچکول یې په لاس باندې راغښتي. نو موسیحان نوم و چونکې ډېر مشهور و، لوی لوی خلک به ورله راتله، ډېر دا څومره مشران چې یو پیره دې عربو ته تللی و. نو موږ یا کتاب کې دا خبره لیدلې وه، خو بیا چې مولانا زهیر صاحب له لاړ نو هغه ته مې دې راته په مخامخو کزو مو یو 4-5 ملګرو یو 2 پکې لیکلي. نو ما ورله ویه کیسه راته مخامخو نو هغه وایي چې موږ ناستو په حرم شریف کې او هلته د تبلیغي جماعت یو مشر دی ویا چې به کله پاکستان ته راغی نو دلته به راته مولانا موسیحان صاحب له چې دی به کله لاړ نو دی به بیا غلطه وی هلته ناستو یو کس راغی و موسیحان صاحب ته وایي چې ما ته معافي وکړه. موسیحان صاحب ته وایي هغه ورته وایي چې د څه معافي درته وکړم؟ ورته وایي چې نن ښه تو ورپسې ما ته معافي وکړه. نو هغه ورته وایي چې بھائی ته ما لیدې، خو ورته وایي چې زه معافي مې درته وکړه، بیا ورته ته ما لیدلې نه یې، تا سره زما واسطه نه راغی، د څه شي معافي درته وکړم؟ ځه ووایه راته اوس معافي مې درته وکړه. هغه ورته وایي چې ما ستا کیسې ډېرې اورېدلې وې چې داسې قابل دی، داسې شخصیت دی، لوی بزرګ دی. د موسیحان صاحب دا دغه و چې خدای پاک دا جوسه چې دا داسې مضبوطه ورکړې وه، دنګ و، په مخ باندې به داسې سپوټې راچولې و، ډېر مزېدار شکل یې زوی هم امت ته شان ډېر اسماعیل خان. نو ما چې کله لاړو نو وی هغه ورته وایي چې ما وایي چې یاره د به داسې کپړې شلېدلي و، داسې ملنګ شانتې انسان به چې دونه بزرګ انسان دی، د بزرګۍ کیسې د حرم شریف امام کوي. نو زما یو دا تصور وي زه به هر کال ما به دې کسانو ته وي چې ما ته به د باره کې وایي، خو چې تاسو به راغلې ما ته به پته لګېده زه به څنګه مدینې منورې ته رالم، تاسو به تلې. یو پیره تاسو مدینې منورې په یعنې په حرم شریف کې وې، په مسجد نبوي کې، او تاسو نبل کل راغلې او ډایرکټ نبلو ته ودرېدې. نو ما ته چا ووي چې هغه ته چې ورپسې ډېر راځې کال په کال مولانا موسیحان صاحب هغه دغه دی دا چې ولاړ دی. نو زما په زړه کې هسې رال، زه تا سره مې لوم نه شم، زړه کې مې رال
چې یاره دا بزرګ به دې ته وایي دغه نه کپړې زړې دي او نه دغه دي ما چې دا بزرګ به داسې نو وایي زه لاړم ډایرکټ میلو را میلو نه شم وایي د شپې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده او ډېر زیات راته غوسه و نو ما ورته چې صاحب چا ته غوسه وي چې تا زما د زوی باره کې غلطه عقیده ساتلې ده هغه باره کې دا ویلي دي چې دا لا څنګه بزرګ دي مې ما ورته چې صاحب معافي راته وکړه نیم پوه شي راته وایي چې هله به دې معاف کوم چې هغه دې معاف نو داسې انسان دی خو بهایي مزارات نشته داسې واړه قبرونه هغه هم پکې پراته دي یو غټ مزار پکې روان دی نو چې د هغه نه لاړم نو یو بابا ورسره هغه نه مې تپوس وکړم بابا دا قبر د چا دی هغه راته وایي 2 کاله شوي دي چې په غلا کې مړ شوی دی 2 کاله شوي دي په غلا کې مړ شوی دی چاچا نوراني که سلوي شی ورته لیکلی او لوی مزار به وي دا بچو شروع کړی دی وایي په 2 کالو کې ورله لاسوک دواله نی راغلی نو ما وی دا بدنصیبه جوړ موږ ورله ډوبې راغلي بیا مې ته تپوس وکړو نو بیا مې هغه نه خو تپوس ونه کړ بیا ذهن کې راته دا رال چې دی ورته ټیک بچو کېنولې دی په ده به کاروبار چالو کوي چې کله دله خلک را روان شو مزار پوره شي هغې له به اطلاع ورکړي او دلته پیرې مردي بیا شروع شو نو د دین په نوم باندې خلکو هم لوبه شروع کړې ده دین به پیژندل غواړي نو موږ بنیادي طور چې خپل مونځ صحیح کړو دا نور چې عقاید صحیح کړو عقیده موږ ته دا پته نه لګي چې بھائی څه دي او څه نه دي الله دې راته معافي وکړي نو وقلبوا لك الامور او جوړ کړي ستا خلاف دي تدبیرونه حتی تر دې پورې جاء الحق چې راغی حق وظهر امر الله او ظاهر شو امر د الله تعالی فیصله د الله تعالی نو چې فیصله د الله تعالی فتح ظاهر شو نو بیا د سړي ځامن شو عبد الله ابن ابي هغه به منافقو مختلف سازشونه به ښکاره جوړول خو چې کله مسلمانانو د جنگ بدر وغیره وګټل نو بیا وی یاره په ښکاره باندې اوس د دې مقابله ګرانه ده نو بیا یې کلمه ووي د منافقت لپاره نو د دې وجې چې نن به بیا د منافقو سره ژوند کول وي چې نن به بیا د منافقو سره ژوند کول وي زما په زړه تیاره خورېږي چې سبا خېږي اباسین صاحب وایي چې د کربوړې غوندې رنګ بدلوي د داسې خلکو نه زما توبه ده رنګونه بدلوي منافقان الله مې وساتي حتی تر دې پورې جاء الحق چې راغی حق وظهر او ظاهر شو امر الله فیصله د الله تعالی وهم کارهون په داسې حال چې دی بد ګڼي دغه فیصله دغه حکم